اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مستحبی المنځونه یو مهمترین المونځ ډېر زیات تاکید په شوی د روایاتو کې نماز غفیله ده، یعنی غفیله والا المونځ ده څه د ګناهانو مغفرت دپاره، بخشش دپاره انتهایی مؤثر المونځ ده. روایاتو کې راغلي دي که چیرې ګناهانو مغفرت غواړئ غفیلې المنځه نه کار واخلئ، غفیلې المنځه نه عمل په وکړئ. مستحبی المنځونه د مغرب و عشاء المنځه منځه کیږي، ماښام ماسخوتن المنځه منځه. د کوم روزانه نفلي المنځونه دي هغه کې شمار نه دی. دا اصل کې نامه غفیله د غفلت نه وتلی دی. دا عربی ګریمر کې تصغیر والا اسم دی، معنی د چوټي غفلت، یعنی وړوکی غفلت. پیغمبر نه یو حدیث دی چې پیغمبر یې مغرب و عشاء المنځه ماښام ماسخوتن المنځه منځه کومه فاصله سره څي که نه دي کې انسان خدای غفلت نه چونکې خدای یاد نه غافل کیږي. ځکه دغه ټایم کې دا لمونځ کله وشي نو دې ته ویلی شي نماز غفیله نه ما په ایښې شوي دی، یعنی غفلت ټایم والا لمونځ کله ته غافل یې نو خدای ته یو لمونځ وکړې پکار دی. مستقل المونځ دی مغرب نافلې نه هټ کر دی. خور علما یې هغه سیستانیا ویلي دي چې ته مغرب نافله و دو نافله یو کوای شي. مطلب مغرب ته ستا پاتې 4 رکعته نافله دی، 2 رکعته کیږي. مطلب که چیرې ته مغرب 2 رکعته خپله نافله وکړې او بیا غفیله لمونځ وکړې او نیت وکړې غفیلې کې اندا وکړې څه هم غفیلې نیت وکړې هم وایي چې دا د مغرب نافله یا شوله بس کفي دی. بیا وشه الګ سي 2 رکعته نور بیا ما کوه. مطلب دا څه اندا 2 رکعته غفیلې لمونځ هم د مغرب نافله یې سویدای شي، خود غفیله یې سویدای شي. الویستلې طریقه دا دی چې ته یې څنګه په کار دی وکړي. اول رکعت چې کله وکړلو الحمد نه بعد سوره به نه یې، سورې په ځای به وایي دا آیا. سوره انبیا 88 نمبر آیا دی. والظنون اذ ذهب مغاضبا فظن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ذکر یونسیان ورته یې یونس پیغمبر څه کله د سمندر کې د میشې خېټې کې و چې کله خدای ته فریاد وکړو د ذکر یونسیا ډېر تاکید په شوی دی. علماو رفو ډېر تاکید په کوي چې دا ذکر دعاونو قبلولې دپاره ګناهونو مغفرت دپاره ډېر مؤثر دی. دا به ته وایي. دویم رکعت کې هم الحمد نه بعد سوره مایه بیا به دا سوره انعام یا انعام سوره انعام چې کوم 59 نمبر آیا دی هغه به ته وایي چې هغه دی وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو ویعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقة الا یعلمها ولا حبة فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. دا یا په کار دی ولویلی. بیا چې کله دویم رکعت کې قنوت یې قنوت کې بیا دا دعا وایي اللهم انی اسألک بمفاتح الغیب التي لا يعلمها الا انت ان تصلي على محمد وآل محمد وان تفعل بي كذا وكذا. اخیری کې بیا ته حاجتونه وغواړه پروردګار پاک. کله لمونځ مکمل شو سلام د وڅر خولو بیا انسان حاجتونه وغواړي. حاجتونه چې کله وخت غنه بعد وایي اللهم انت ولي نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فاسألك بحق محمد وآل محمد لما قضيتها بی. دغه دعا چې کومه ده انشاءالله تاسو ته په سکرین باندې راشي. دغه دعاونو څخه دا لمونځ انشاءالله که مونځ زده کړلو ګناهونو مغفرت دپاره ډېر مهم لمونځ دی. نماز غفیله باندې خدای موږ ټولو ته عمل کولی توفیق نصیب کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.